سړی خبرې کوي. د متکلم نه مراد ضمیر د متکلم ده د دې حیثیت نه چې ضمیر والی او داسې ضمیر چې هغه د خپل ځان نه لګیا د حکایت کوي او نقل کوي. او مخاطب او غائب تقدم ذکره ضمیر غائب کې لازمه ده چې د هغې مرجع به ذکر شوي لفظا ای ملفوظا په دې حال کې چې هغه به ملفوظه وي او مانن او حکما. د ضمیر غائب د پاره دا ضروري ده چې د هغې مرجع به مخکې ذکر وي ځکه اضمار قبل ذکر ناجایز ده. اضمار قبل ذکر صرف 5 ځایونو کې د ضرورت د وجې نه جایز دی. هغه تاسو ته معلوم دي. نو پکار دا چې د ضمیر غائب مرجع مخکې مذکور وي لفظا یعنی په لفظ کې یا په معنا کې او یا په حکم کې. او ملفوظ هغه بیا عام دی چې برابر خبره ده حقیقتا ملفوظي لکه ضربا زید غلامه. ضربا زید د غلامه ضمیر چا ته راجع دی؟ ضربا زید غلامه زید ته راجع دی او زید د دنه مخکې دی په لفظ کې. حقیقتا مونږ په ژبه اول زید ووي که غلام ووي؟ ضربا زید غلامه. نو د غلامه ضمیر زید ته راجع دی او زید حقیقتا مقدم دی. یا دا چې حکما مقدمي حکما لکه ضرب غلامه زید. ضرب غلامه نو د غلامه ضمیر چا ته راجع دی؟ زید ته. زید اگر که په لفظ کې مؤخر دی لیکن مرتبه کې فاعل دی کنه د فاعل درجه په مفعول باندې مقدم نو حکما هغه مقدم دی. او معنن یا دا چې د هغې هغه مرجع معنن ذکري. معنن چې کوم دی نو ذکري لکه اعدلو هو اقرب للتقوى. اعدلو د هو ضمیر راجع دی عدل ته او په اعدلو کې عدل پروت دی ځکه هر مشتقی کې مبدا د اشتقاق پرته وي. اعدلو مشتقی دی نو هر مشتقی کې مصدر پروت وي. په مضروبون کې ظرف شته که نشته؟ په ضاربون کې ظرف شته که نشته؟ هر مشتقی کې مبدا د اشتقاق نه مراد مصدر دی. په هر مشتقی کې مصدر موجودی. مضروبون کې هم ظرف شته، ضاربون کې هم ظرف شته، مضربون کې هم شته. نو دارنګې اعدلو دا امر دی او دې کې مصدر موجود دی. اعدلو هو چې دغه عدل دی. د هو ضمیر عدل ته راجع دی. کلمه د عدل اگر که په لفظ کې نه راغلي لیکن د اعدلو په ضمن کې موجوده ده ځکه چې دا امر دی او په امر کې مصدر موجودی. او حکما یا دا چې هغه مرجع مذکور حکمنی لکه ولابویه لکل واحد منهما السدس. د میراث پر حقوق راځي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر التراضی ولابویه. دا د هی ضمیر میت ته راځي د مخکې ذکر د میت نه ده شوی لیکن چونکې مسلې د میراث د چا نه خلک وړي؟ د مړي نه ژوندي نه څوک میراث نه وړي. نو هلته کې د المیت ټکې د معنا نه معلومیږي د سیاق او سباق نه معلومیږي ځکه مسلې د میراث دي او میراث د چا وي. نو د سیاق او سباق نه معلومه شوه چې په دې کې د ابویه ضمیر میت ته راځي ده اگرچې میت مخکې نه ده ذکر لیکن د سیاق او سباق نه راندشت کلام نه معلومیږي چې ضمیر میت ته راځي ده. وهو على قسمین او دا ضمیر په 2 قسمه ده. دا تقسیم د ضمیر په اعتبار د ما قبل سره ده. یا به د ما قبل سره متصل یا بنوي که متصل ضمیر متصل کنینو ضمیر منفصل. هغه مخکنی تقسیم په اعتبار د مرجع یا به متکلمی یا به مخاطبی یا به غایبی. او دا تقسیم په اعتبار د ما قبل سره ده. یا به د ما قبل سره لګېدلی یا به نه لګېدلی. متصل یو ضمیر متصل له چې هغه به په تلفظ کې محتاج ای غیر تا ضم د ضمیمې ته. وهو او ضمیر متصل هغه ضمیر دی لا یستعمل وحده چې اواز نه مستعملیږي لکه ضربتو کې دا تو یا ضربته کې دا تا تو ځان ته نه مستعملیږي. دا به ضرور د فعل سره لګېدلی. فعلتو دخلتو اکلتو شربتو اکلتا شربتا. نو دا تو تا دا ضمیر متصل دی ځکه دا په خپله باندې ځان ته نشي راتلی.
وهو ما لا يستعمل وحده او دا بخالی نوی بیا ضمیر متصل په کور کې په درې قسمه ده او دا تقسیم په اعتبار دا عامل ده دا تقسیم په اعتبار دا اعراب ده چې یا په دې د فاعل کې وي نو ضمیر مرفوع شو یا په دې د مفعول کې وي نو منصوب شو یا په دې د جر کې وي نو مجرور شو نو یو ضمیر مرفوع ده یو ضمیر منصوب ده یو ضمیر مجرور ده متصل کی درې قسم شو ضمیر متصل مرفوع ضمیر متصل منصوب ضمیر متصل مجرور او دی وی ومنفصل او بل چې کوم نه منفصل له منفصل ها دی وی اما مرفوع نحو ضربتو کې دا تو ضمیر مرفوع ده لکه فاعل له انتر ضربنا پورے گردانوں کا انتر ضربنا پورے نحویان چونکہ مانا تا گوری نغی گردان دا ضرب تا نشورو کئی او صرفیان سیغی تا گوری نغی دا ضربا نگردان شروع کئی یو صرفی تا ہوا یا لکا دا ضربا گردانو کا ابوی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا یو نحوی تا ہوا یا لکا لک گردان ہو کا نحوی طالب عبدالقهار نحوی دے دنا تپوسو کنے ورطوی ضربتو ضربنا متکلم باول راڑی عارف المعارف سے شے دے متکلم درمی دے بیا بوئی ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن بیا بوئی ضربا ضربا ضربو گڑ وڈ بکی درتا اول متکلم راڑی بیا با مخاطب راڑی بیا با غائب راڑی نحوینا تپوسو کرا تا گردانو کنو نحوی دارو مدار ټول په معنا دغه معنا ته ګورو عارف المعرف ضمیر د متکلم دی بیا مخاطب دی بیا غایب نو نحوی به درته گردان داسې کوي ضربتو ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن او ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا ځکه درته وایي چې دا به دا مرفوع دا د ضربتونه تر ضربنه پورې ضربتونه گردانو کا په ضرب نه ختم کا شابه ضربنا باندې ختم کو یا به منصوبی کا عامل د نسبو عامل د نسبو لك ضربني ضربني ضرب صيغه واحد مذکر غائب ضمیر پکې مستتر دی تعبیر دغه نه کول شي په هو سره چراجه دی زید ته زید ضربني زید او دانون وقایه ضمیر د متکلم محلا منصوب مفعول به شلو ندای ضمیر منصوب دی ضربنی ضربنا دا سگردان بکو ضربنی ضربنا ضربکا ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن او ضرب ضربها ضربها ضرب نہ ضربہو ضربہما ضربہم ضربها ضربہما ضربہن ضربہو یعنی زید ضربہو زید لو بے دغه والو او کا گردانی ودل بیا تو کا گردان ضربني ضربها ضربها ضربكما ضربكي ضربكما ضربكن ضربهو ضربهما شاباش الکه خشوه ہے ماشاءاللہ دا سے گردان به کده کنه معنا ته ګوري او یا ان راړه برابر خبر ده چې هغه ناسب فعلی او که ناسب حرفی انني اننا انك انكما انكم انکی انكما انكن انه انهما انهم انها انهما انهن خواغ ناسب فعلی یا چکم دنو حرفی او مجرور یا بده مجروری یا بده مجروری لکه غلامی غلامی کې دای مجرور په اضافه سره ده او پلی کې دلام حرف درجه برابر خبردار چې د مضاف د وجنه مجروری یا د حرف جر د وجنه ته د غلامی گردانو کا غلامی 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 غلامنا غلامکا غلامکما غلامکم غلامکی غلامکما غلامکن غلامه غلامهما غلامهم غلامها غلامهما غلامهن ته د لی گردانو کا ماشاءالله لکه خیوه یاد کړی مې حمیر کو ما خیال یاد کړی ومنفصل
او بل ضمیر منفصل له وهو ما يستعمل وحده دا غل چې دا مستعملیږي आवाज یا بدا مرفوعي لکه انا ترهن پوره انا نحن انت انتما انتم انت انتم انتن هو هما هم هي هما هن او منصوب یا منصوبي لك ايايا ايايا ذان ترى دي ايايا ايانا اياك اياكما اياكم اياك اياكما اياكن اياه اياهما اياهم اياها اياهما اياهن او خجي فذلك او مجرور منفصل نشته مجرور بصرف متصل راځي د خدای په خدای کې ضمیر مجرور منفصل نشته ځکه چې منفصل کله مقدم کیږي ایاک نعبدو ایاک نعبدو ایاک ضمیر منصوب ده او مقدم شوی ده په نعبدو باندې د حصر او اختصاص لپاره خاص کر موږ صاحبات کو د بل چا نه کو او ضمیر مرفوع منفصل مقدم کیږي نو مجرور منفصل دی و مقدم کېدو او حالانکه تقدیم د مجرور په جار ناجائز ده تقدیم د مجرور د ضمیر منفصل دنیا کې نشته ضمیر منفصل په دنیا کې نشته د پنځه ضمائر شو ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مجرور متصل ضمیر مرفوع منفصل او ضمیر منصوب منفصل او هر یو کې بیا سوار لس صيغې دي هر یو کې بیا سوار لس نو سوار لس چې په بندو کې طرف ورکې او یا جوړیږي 14 5 70 14 5 70 پاړې مو ویلې دي کم الک تاسو کې سکول ویل تاسو مړ ویل ها دینه ما پوره لسم والا سوکتی لسم والا تعالی سم ویل اتم والا سوکتی پندم والا تم پاړه ورځي پاړه نو چې کوم نو سوال لسیږي دي 14 5 70 سوار لفظ چې په پندو کې دره ورکه اویا تی جوړیږي نو اویا ضمائر دي یاد لري او یا فذلك 60 ضمیر دا شپېته دي شپېته الکه ولي وي حالانکه سوار لفظ چې په پندو کې دره ورکه 70 جوړیږي هغه وي اله سي چرته خړل د تسنیو ضمائر یو شان دي پډېرو کې د تسنیو ضمائر ناغه تلره کل بس ته خدم رډیر ده مزمرات ټول اویا دی اویا سودی اویا دی مرفوع متصل مرفوع منفصل او دارنګ مجرور متصل او منفصل صرف دو دی مرفوع منفصل منصوب منفصل نو دا پنځه قسم شو او دا هر یو سوار له سوار صيغې دي نو 14 5 70 شپېته ذکر کړه چې کوم د تسنیو صيغې دي او مشترک دي په یو باندې حساب وي هغه په یو باندې نو دا او یا ضمائر جو ضمیر مقدم کو پټول مبنیات باندې د کچره اشرف المبنیات ته د کچره سره د ټول ضمائرونو مبنی دی یو ضمیر هم چرته معرب نشته او دا نور قسمونه چر روان دي کې بعد معرب می خالم پکې نو ټول تبرغه مبنی نه ده نو دی وجنا ضمائر د مقدم کل او مصنف د هر یو لپاره بیل فصل ذکر اړي چې د هر قسم ځان ته مستقل احکام دي ضمیر په لغت کې مضمور په معنا ده ضمیر به معنی المضمور فاعل په معنا د مفعول دی لکه شهید په معنا د مشهود ازمر یزمر یزمار معنا یو شی لا غیر اول ازمر فرسه خپل اصل غیر کو د ښکار د پارس په یا د منډه د پار اس عرب اغا لا غیر کوي چې منډه وای ضمیر تم ضمیر ذکر وای چې ضمیر مستتر دمر لا غیر د چې نخکاری متنبی او د خپل معشوقه ته وای چې لولا مخاطبتي ایاک لم ترنی زوی در سره خبرې کوم ځکه درته پته لګي چې متنبی دلته د आवाज دلته نه راځي که خبرې مې نه کولې ته ما ډوي لیدم نشي تیرا لوی مبالغه کړ د کافر بچي متنبی د نبوت داوم کړی و دا څومره مبالغه ده معشوقه ته وي د پستا په عشق کې دومره نری شوی ښکار منا خو خبرې کوم ته دلته خبره دلته د جوړ متنبی لولا مخاطبتي ایاک لم ترنی کما در سره خبرې نه کولې ته ما ډوي نه او یو ده کې د غوي بچي وي ولو قلم القيت في شق راسه من السقم ما غيرت من خط كاتبي کدا قلم پاغه شگاف کې درالم نو کاتب خط په غټ نشي تاسو د پن په سر کې چلو نه وختم اختراع شو خط کې خط څنګه بیا غټ چې خلک هغه بیا ستره کی
نو دومره نری مکه چا د قلم په دغه شګاف کې کېښوم نو خط به خراب نه شي، دومره نری شي. ځکه ورته ضمیر وایي. ضربه کې کم دی ضمیر او دوربین هم نه ښکاري. او بیا دا ضمیر بارز ته تردن للباب ضمیر وایي، ځکه دا مختصر دی په نسبت سره ظاهر ته. په نسبت سره ظاهر ته سره مختصر دی، د کمال اختصار د وجه نه دې ته هم ضمیر وویلو. او طالب ته چا ترکیب کولو چې زید مبتدا او ضربه صيغه د واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی معلوم، ضمیر پکې مستتر دی چې تعبیر د هغې نه کولی شي په هو سره چې ارادي دی د فعل. دا طالب چې خپلې کمرې ته لاړو نو دې ضربه ته یې کتل، چېرې ما ته خو پکې ضمیر نه ښکاري. او درېږه وې ستا مېرمن داسې کوم نو چاکوی روا شو د ضربه دا خېټې واله چې دې کې کېدی شي پټي. قدرتي کاغذو شلیدو بل طرف ته لاندې پاڼه کې مو هو لیکلی چې بره نه یې کتل نو د ضربه هغې خېټه کې هلته لاندې هو یې قسم دی استاد رښتیا دی ویلي. کمرې ته لاړم د ضربه دا خېټه مې شوله بل طرف ته هو لیکلی داسې ساده طالب والا که تعبیر د هغې نه کولی شي دی خو دا منه ته ورپسې چاکوره واله. نو ضمیر چونکې مستتر دی دغې وجې نه ورته ضمیر ویلی کېدی شي. او چې کوم بارز ضمایر دی هغې ته تردن للباب هغه ضمایر ویلی کېدی شي. وده د ضمایرو د اختصار دپاره اصل په کلام کې اختصاري. نو همیشه د پاره چې یو شی اسم ظاهر ذکر شي بیا دوباره هغې ته ضمیر راجع کوو نو کلام باندې مختصري.